بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت چې د فروټو د سبزی په منډای کې موجود یم، کوم ځای چې کاروبار کیږي د ګجراوالې، فیصل آباد، کراچۍ او پینډۍ او بیا بهر دنیا ته چې د فروټ او سبزی چې د هغه د دې ځای نه ځي. دا وخت د لاکډاون صورتحال دی او د کرونا وایرس په حواله باندې که یو طرف ته کم غریب ولس چې دي، کم دیاړي مار چې دي، هغوی ډېر زیات چې دي په خراب او په بد صورتحال دي. نو دغه وجه ده چې د دې مټرو سیزن دی دا وختي، او د دوی به د دې نه مخکې ګاډي تلل ډېر لوی کاروبار و، په هغې کې ډېر زیات کمی راغلی. زموږ سره د دې منډی کم مالک چې دی خان دا راته ووایه چې څومره تاسو دا وختي وځپلی شوی د لاکډاون د وجې نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وروره دومره اوزه په دې شو چې ملګري نن سبا زمیندار د یېرې ترهي، لکه د ډېر تکلیف د وجې دی منډهی ته هم نشي راتلی او ډېره یره ترهی پې چې یاره دلته پولیس یا ونیسي. دلته دا داسې روزګار دی ملګري چې نور کله به دا په 2000 روپۍ تروړه خرڅېده، په 2400 به خرڅېده، اوس تقریبا په 1000 روپۍ خرڅېږي، په 1000 نه په 800 پکې هم خرڅېږي. د وخت خبره بل بیپاري د هغه ځای نه راتلی نشي تا اورېدل چې دی مال واخلي. او کوشش زمونږ دی چې مونږ زیات منډهی ته پیښور ته بتلل، د پیښور نه بالته بیا ایکسپورټ والا بولل دوبۍ ته به سپلای کوله که نه، او قطر ته دغه ځایونو ته مټر د دې ځای نه. او اسیم د دې ځای وایي مټر ډېر زیات مشهور دي په پوره دنیا. د دې خو ماشاءالله داسې مټرې چې د دې سساني نشته، ډېر ښکلي مټرې دې ته کونډه مټر وایي، او کلایمکس تخم یې د دې کلایمکس نوم یې کلایمکس داسې یو مټر دی چې ماشاءالله دا په ټوله دنیا کې مشهور دی. دا تاسو لږ وښایه د دې بورۍ نه زموږ د کتونکو ته دا چې کم کولاو دي. دا تاسو ګورئ چې دا مټر چې دی په پوره دنیا کې مشهور دي، او د دې مټرو دا وخت چې څومره تاوان وشو دا ګورئ چې یو خو د دې دانه ډېره زیاته غټئ، په دې کې مټیریل دننه ډېر زیاتي، او دا قطر ته ځي، دا دوبۍ ته ځي، دا نورو خلیج ملکونو ته ځي. نو دا تروړه چې دا 14 کیلو ده، دا تقریبا 17-18 کیلو خیږي. 17-18 کیږي. په دې خپله خرچه څونه ده چې دا د پټي نه راوباسي؟ دا چې د پټي نه راوباسي نو تقریبا 200 روپۍ خو په دې پسې خرچه ده د زمیندار د شکولو. تقریبا په یو بورۍ دا زمیندار شوکی او 600 روپۍ ته هغه اخلي. دا 2 بورۍ تقریبا شوکی نو 600 روپۍ ته هغه اخلي. بل دا راته ووایه خانه، ستاسو روټین دی چې تاسو دې زمیندارو له پیسې ورکوئ، دوی په خپل تخمونه، پټي، سري، هر څه برابر کړي. نو دا وختې خو به یو ډېر لوی تاوان ونه شو، زمیندار خو ډېر زیات ونه ځپلی شو؟ زمیندار هم ډېر وځپلی شو، زمونږ پیسې هم مخې ته بانډه شوې. هغې وجه دا ده چې زمیندار مال نشي راوړی که نه. داسې زمیندار دی پکې چې د بلې علاقې دی، یا د بتران دی، یا په اوچ کې دغه کړي، یا په تاڼه کې که نه، یا په پلی کې. نو د هغه ځای نه هغه مال چې دی نو هغه بند دی، دی خوا نه راځي. لوکل د دې سره تاسو څه کوئ؟ دا مال به اوس کم ځای ته ځي؟ دا مال چې دی نو دا څه د منګورې ته ځي، نو بیا تقسیمیږي، څه د دې ځای نه بیا پیښور ته ځي خپل ګاډي که نه د سبزۍ. نو دا غوله مونږ ورکو. موږ دا اوس ویلی شو چې دا بورۍ په 1000 روپۍ دا 1400 روپۍ دا تاوان کوي، لکه لاکډاون نه نو دا به 2400. بالکل 2400 1800 1700 دا ما خرڅ کړي دي. تا ښه برابر لکه دا څه دغه خبره نه ده. خپله چې دا کم دا زمیندار دونه راغلي، دوی څه پریاد کوي؟ تا ته څه وایي په پریاد کې؟ په پریاد کې دا وایي چې ملګري لکه دا څه پې کېږي نه، او مزدور چې دی نو ملګري 600 روپۍ ته هغه واخلي، نو هغه ته څه پاتې شو؟ دلته څوک زمیندار چې دا سره خبرې کوو، شوکي والا سره هم خبرې کوو چې یاره دا تاسو ګورئ دا ګاډی رالو چې دا ګاډی اوس خالي کېږي. دا هم دا ګاډی د کوم ځای نه رالو ملګري؟ د کنډک نه رالو. او مټرو مالک څوک دی؟ بالکل جی، دا کم خلک چې ولاړ دي دا څوک شکول والا دي، څوک چې دي. ستا څه نوم دی خانه؟ روزمان خان. روزي. ستا خو اواز ډېر رو نه دی؟ روزي. ولې خفه یې؟ نه خفه. تو څه کې دلته منډای کې؟ مټر نه نه د کم ځای نه؟ چورخای نه. نو ریټ ارزان دی، د دې وجې نه خفه یې؟ ریټونه ارزان دي. نه نو ستانه خو اواز بالکل نه راوځي یار، زما په خیال ته دې حالاتو ډېر خراب کړی، ډېر ځپولی دی. دا ګورئ چې ټول خلک ولاړ دي، دغه ګاډی هم خالي کېږي، او د دې صورتحال چې دی دا وخت د مټرو
دا یو بنیادی چې د دوی له لوی زیان وشو. خاندار ته وایي چې په دې یو پټي پسې څومره دی پسې شوکي والی دی پسې ډکولو والی ګاډي ترانسپورټ څونه خلک په دې ټول پروسس کې انوالي دې کې تقریبا یاره سو چې د 2 بورې شوکای کنه چې 10 بورې مطلب دا یو کس شوکای نو دا د 15 دیړمارو کار چې دی نو دا دغه کاری لکه ټیک دا ګورئ جی په دې ګاډي پسې پورا خلک چې دی 10-12 خلک دې ته په دې انتظار چې یاره دا موټر بنګله پیسې ورکړي دا چې دی موږ به منډاو ته ورسو خو چونکې د لاکډاون د وجې نه دوی ته ګوجراوالا فیصل آباد او پینډای چې دا هغه بنده ده نو موږ کوشش کوو چې دا زمیندار ډېر خفه دي اواز تیم نه راوځي یو بل ګاډی چې دی هم را روان دی دا بل ګاډی تاسو ته په خپل سکرین ښیم چې په دې پورې څومره د دې بوجو کم مالکان چې دي د دې پټي مالکان هغه په دغه ګاډي کې موجود دي د دوی په دې نیت باندې د دې مټرو دا فصل چې دی کړو چې یاره موږ ته به سنه سري لیپ میلاو شي دې منډای ته دا ګاډي راځي د هرې بانډې نه دلته بانډه جات دي هغه چې د مټر فصل د دې ځای دونه مشهور دی چې هغه پوره دنیا ته ځي چې په هغې کې 3 ملکونه چې دی ډېر اهم دي په هغې کې دوبۍ سعودي عرب او قطر د دې ځای مټر خوښوي او دا چې دی اوس د دې ایکسپورټ چې دی هغه په مکمله توګه باندې بند دی دا بل د دې ځای نه چې کله په بورو کې لاړ شي نو بیا دا پراپر چې دی په ګوجراوالا اول ته کې چې دی ته یو سیټ اپ کړی دا بیا په ګتې چې کم ډبې په هغې کې پیک کېږي نو دا بیا چې دی نورو ځایونو ته ځي او دغه کېږي تاسو راشئ چې څنګه هللی یاره ته پکې ما ته خوشحاله ښکارې سال دی خیر دی الحمدلله ته څنګه ستا هم مټر دي زموږ مټر دي جی نو دا لاکډاون دی د دې حالاتو د وجې نه د مټرو د نرخونه دغه دي نو څونه زور تاسو له درکو څومره نقصانات کېږي زور خو دوره راکړو چې له دیاړي مارو لکه جی نو ټیک په دې یو بوجۍ به څونه خرچه ده دې بوجۍ بس تقریبا 1500 روپۍ خرچه ده ټیک او دا ګاډی تاسو د کم ځای نه دا مټر راوړلو دا کانډاک نه جی کانډاک نه نو دا تاسو څه ګڼئ یو خو د کانډاک د بانډې صورتحال ته دلته چې خواوشا کم خلک دي غریبانان دي هغوی ته د خوراک د راشن څه صورتحال دی مشکلات خو پکې خلکو ته ډېر دي ورور مې ډېر نو تاسو څه ګڼئ دا وختي که ستا دا خبره څوک اوري اعلی چارواکي اوري ستاسو څومره تاوان وشو څه به کوئ نو خو دا ګڼو جی چې د زمیندارو ته د لوکټ سهولت میلو شي ولې چې دا تقریبا 15 میاشتو خواري وه که نه جی او دا د وخت نه سرې او ګوټونه او ډکې هر شی غواړي لکه تقریبا لکه دیاړي مارو پیسې نه جوړې جي بل د دې مټرو دپاره ما اورېدلي دي چې یاره تاسو دا پلانینګ چې د رور واده به پکې وکړو نور څه غم خادي به پکې وکړو خیرات به وکړو حج عمره به پکې وکړو ټول خراب شي بالکل دغه څه دغه نه بالکل موږ دغه پلانینګ خو د حالات ته ګورو هله خو تاوان دی ورور صحیح د دې منډای د مالک خان هم چې دی هغه پریشانه دی بالکل جی موږ تاسو ته د تازه ترین صورتحال د کوټې د منډای نه خو چې دلته د مټرو یو لوی بیپار کېږي او دا وخت زمیندارو خبرې هم تاسو واورېدې چې هغه ډېر زیات خفه دي په پریشانۍ کې دي داسې رنګ د اوس عنقریب چې دی د شلتالانو فصل چې دی هغه رانږدې دی د پلی په ایریا کې چې دی هغه هم په څو ورځو کې شروع کېدو واله دی حکومت له پکار دی چې په زمیندارو هم فوکس وکړي په دا ټول صورتحال جایزه والي د کمې غټې منډای چې دي د هغې لاره کولاو شي او دا مال چې دی په سنه طریقه باندې ایکسپورټ شي ولې چې دوی به بیا د یو لوی زیان سره مخامخ شي ما سهیل باچا او د ملګري ریپورټر بخروان سره راکړه اجازت ته الله پامان